المؤلف تاسو جواب وکړه داسې څه لیکلو کې چې مهند هم بچي او د عربیانو د خولې نه مونږ ویلې چې ولې وی چې مونږ ته په المهند دغې مشرکان وایي وایي ورته سعودي ته که د حج او عمرې لړه تاسو ځان ته په دوکه دیوبندیانې وایي چې سمدستي مشرک درته وایي که نه وایي مدینه یونیورسټۍ کې زما ورجنه دی هغه ما داخله کوله امتحان مې پاس کړ داخله رانه راکړه ویې لیکل پاکستاني مشرک سره د دې نه ولې ما خپل تعارف خو یو پاک سره کړی دیوبند سره چې ما فارم ولیدلی ما وویل هغه مدیر ته چې زه مشرک یم ویل چې دا خو صوفیت دین دی د هغې دغه شی ما چې ما نه تپوس وکړي اسماء او صفاتو کې تپوس وکړو ما جواب ورکړي چې ته کوم جماعت سره تعلق ساتې مې جماعت اشاعت توحید والسنه ما ته ویل داسې به دې ویلي که ته خو دیوبندي ویلی بیا راله هغه فارم وران کړ دوباره دا فارم ورکړ خیرالامین مولوي صاحب اوس هم په سعودي ریاض کې هغه ما ته وویل دیوبند دلته زه وتی خو که سعودي په ځمکه هم وویل نو مشرک دغه به یې روانه کابلګرام شیخ وویل ما ته ویل چې موږ ته مشرکان یې چې دقسې ښه یې پاک چوچه کافر درته ووایي چې خر دې خټو کې ونښته نو اوس دې مونږ یاد شو نو هغه مجبوري ده هلته که نه په دې کتاب چې هغه کوم تصدیق کړی زموږ ډېرې د کار خبرې دي پکې هذا ومما ينبغي أن يعلم القارئ نقطتين مهمتين في صدد هذا الكتاب دار لكل ندي وقدر بياك بلستر تتوبك الأولى أن هذا الكتاب اسمه المهند على المفند وأنه وإن اشتهر في بعض أوضاع الهند وباكستان بعقائد أهل السنة والجماعة أو بعقائد علماء دیوبند فإنه في الحقيقة ليس كتابا مستقلا للعقائد ومن كان هو العقائد كتاب لكن غوي النبي ولا كتبه مؤلفه الشيخ الفاضل الفقيه المحدث خليل أحمد السهارنپوري رحمه الله تعالى ككتاب مستقل في العقيدة وإنما هو مجموع أجوبة عن أسئلة تساءل بها علماء العرب إذاك فأجاب الشيخ بهذه الأجوبة وقد جمعت هذه الأسئلة فغفل نجي جمعته والأجوبة في كتاب وطبع باسم المهند على المفند ولما كانت هذه الأجوبة أكثرها يتعلق بالعقائد وبالتعبير الصحيح كانت تتعلق بالفروع التي تتعلق بالعقائد وعلم الكلام سيزاد عقائد بكنشتا اشتهرت بالعقائد والحق أن أغلبيتها تتعلق بالفروع الكلامية لا بالأصول والعقائد القطعية ولذا لو لم يعرف مسلم بعضها أو جلها لا يقع في إسلامه وإيمانه أي خلل كمسألة التوسل بالدعاء أو الاشتغال بالأشعار الصوفية أو حكم الوهابية أو حكم الاختطال بالمولد النبوي على صاحبها الصلاة والتحية وإنكار وقوع الكذب أو خلف الوعد وما إلى ذلك من الفروع التي ذكرت في هذا الكتاب ولذا الأفضل أن لا يسمى هذا الكتاب باسم عقائد أهل السنة والجماعة وإنما هو أهرى أن يسمى بمسلك أهل السنة والجماعة. الثانية أن هذه المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب وإن كانت صحيحة بلا ريب ولكن بعضها ثابتة بالنصوص القطعية وبعضها ثبتت بالنصوص الظنية وبعضها ثبتت بأقوال العلماء الكبار بالقياس الصحيح ولم يرد به نص قطعي ولا ظني كمسألة أفضلية البقعة الشريفة على العرش والكرسي دي بعد نص ظني دليشتا ولا قطعيشتا فهذه المسائل ليست على مستوى واحد بل تختلف درجاتها حسب ثبوتها وباختلاف ثبوتها ودرجاتها تختلف أحكامها ويمكن أن تكون مسألة من المسائل التي ذكرت في هذا الكتاب مسألة قطعية يكفر منكرها كمسألة ختم النبوة فدي بصير التكفير فيه ويمكن أن لا يكفر منكرها بل ينسب إلى الضلال كمن أنكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كيفية كباسنا بالكل مطلقا
ويمكن أن ينسب منكرها إلى الخروج عن الجادة المستقيمة وعن المذاهب الأربعة المتفقة عليها كمسألة التقليد، ويمكن أن ينسب منكرها إلى الجهالة فقط كمسألة المبايعة على أيدي الشيوخ، فإن الناس أعداء لما جهلوا. ويمكن أن يكون حكم المسألة المذكورة في الكتاب مجملا يحتاج إلى شيء زائد كمسألة التوسل، فإنه جائز بلا ريب عند جماهير العلماء، لكن الاعتياد بالتوسل في كل دعاء كما يفعله البعض لم يثبت بالقرون الثلاثة المشهود لها بالخير. دا طول الفاظ دي حکمون دی نو من کافر کیو فجدي ویلي اوس نو بیا دی ویلي فلو فهم القارئ هاتين النقطتين اللتين ذكرناهما آنفا لكان القارئ محفوظا للإفراط والتفريط. دا ور یو دا ده کنه یو په دې باندې طالب الرحمن تحقیق تر غیر مقلد نه هغه غټ چاپ کړی لا خبره په متن کې المهند را لاندې دغه په هر حرف باندې راځي. هغه ول کې داوا د لیکلي ده چې دیوبندیان مشرکان او کافر دي او بیا لاندې کې راګیرل ایو ته زموږ د قرآن جوړ کړی. اوس دا خبره ځان سره لیکل چې راته کوم ښه او راولو نوم د کتاب دی کنه نوم د کتاب خو المهند علی المفنص سره یادېږي یا قائد اهل سنت سره یاد شي. د مصنف نوم چې دی هغه التصدیقات لدفع التلبیسات. التصدیقات لدفع التلبیسات. دا خپل نوم در دې کتاب چې مصنف کوم یې خېده دې رات کې بیا بریلیانو کتاب لیکلی دی التحقیقات. التحقیقات لدفع التحریفات. سترګې په ټول نه غواړي ټول کتل غواړي که نه لدفع التحریفات. خو دا کتاب چې ونه دا کتاب هم نو پوسټرو ابوالکرام شیخ وی زما په تقریبا 87 یاد کوم د تاریخ خطاګي هم په کار راغی کراچۍ ټولې مکتبې ما شامل کړي دي مانه دي ممکن ما به کتاب یادو یا خره کې مکتبې ته لاړم چې المهند راکا کتاب دی ایوا دی چې کتاب نه پوسټر دی په اخباري کاغذ پر دوه مخالي کړی شو دا خو د حیثیت وګڼه. دا کتاب چې دی نو دا خو ور په دې کې خپل لیکلي دي او دا زه راوړم. د مناظرو غشي تاجت نشي را په اسانه حل کېږي چې دا دروغ دي. دا ګوره قاله بفمه ورقمه بقلمه خادم طلبة علوم الإسلام كثير الذنوب والآثام الأخكر خليل أحمد 1325 18 شوال 1325 کنه بیا په دې باندې شاته تقریبا ایدالو پاندې کې یو کړه ډېر تقریبونه کې چاپ کړی دي. ورته دا سوال نو تصدیقات وګړه بدل شو کنه مونږه بدل کو نو هم ظلم دی قبل کینو د دې یو له مشر دی عبدالشکور ترمذی دا په دې چې لګیدل دا پلار برېلې دی د وانت دی له لګلو چلته سبق کوي دا غیر ان بیا کارو چا چې جواهر القرآن وقت کتاب لیکل دا غیر رساله الحقانیه اغا اگست 2008 الحقانیه اگست 2008 پای کې تاسو شوی چې شهردي زکریا صاحب کتاب دی فضائل اعمال هغه له چانوم بدل کړل تبلیغ نصاب ولې دا خبره څنګه دا جواب کړی دی چې د چا د کتاب نوم بدلول یا د چا د کتاب نه حصہ لرکول یا پای کې اضافه کول دا ټول گناه کبیره خیانت او لوی ظلم دی. دا درې پټې ویلې گناه کبیره خیانت او لوی ظلم خدا وسوک کوي بردار دینه معلومه ده چې مصنف خبروم نه ادي ول نمونه بدل کړو دا کار یې مکو یو
بل بیا منګه دا تاسو کوم چې په دې کتاب باندې را تقریزونه چا کړي دي تقریزونه په خلیل احمد سهارنپوري خپل اغستی دی او خپل چا اغستی دی دا تاسو یو بیا که دا غي سوکر جواب راکړي نو موږ دا غي جواب موږ کوو دا کتاب چې شایع شوی المحند لیکل 1325 کې او شایع شوی 1382 کې 1964 کې و 50 کال وروسته لیکل کېږي 57 سال اوس ګورو اصول تحقیق دا دي چې کوم کتاب د مصنف په ژوند شایع کیږي هغه ته د هیڅ ضرورت نشته هغه دغه مصنف نه هغه خپل کتاب ولیکي یا به اعلان وکړي دا کتاب زمان نه دی او چې کوم کتابو د مصنف د مرګ نه وروسته شایع کیږي نو د تحقیق اصول داري کلمي نسخه وخول غواړي او دا موږ نه وایو دې یو مولا دی وسنو حیاتیانو ثنا الله نوم دی هغه د شامی رساله باندې تحقیق کړی د نشر العرب في بناء بعض الاحكام على العرف هغه باندې سجاد حجابي تقریض کړی دی لیکلی دی ويا ليته لو عصر المحقق على مخطوط افسوس چې محقق یو مخطوطه مونته نشر شامی هغه په جنس چاپ شوی تر حجابي ویل د مخطوطه ضرورت ده نو 50 کال وروسته چې کتاب شایع کیږي د مخطوطه ضرورت نشته دې کوم لګرمان پکاره کله یا ليته لو عصر المحقق ولا مخطوط بل دا چې دا 50 کال مخطوطه بمخه خو بیا بدام خې چې پلاني سره محفوظ و دغه حفاظت بخې ٹھیک شو بیا د مخطوطه نو هم کنه زمونږ اعتراض نشته خو کدا کتابو چته یو معتدل او انصاف پسند سره شایع کړی دا چې په اول ځل باندې شایع کېدو په 1382 1964 کې ندا نفیس الحسینی کلام باندې لیکل شوی اوس نثار حسینی نه د دې کړي د زاهد حسینی پلار دی د نثار حسینی نه کړي دا غسړې دی چې د شیخ حسین علي او د شاګردانو ته مسلمانوم نه و دا په دې کتاب کې داس نه دی کړی دا خبره ما دوه کاله مخکې د سجاد حجابي په جمعات کې چلن کړل ترنه جواب نه کړی مې دا کتاب د خلیل احمد سهارنپوري نه د نفیس الحسینی دی هغه داس کړی اما که څوک وي نه مال جواب کې دا تاسو ته کوم خبرې کوم دا مې تکلیف دی غته ناغه پکې داس کړی دا مسله چې کومه حیاته دنیویه لا برزخیه دا غلي کلی او اختار جار خبره ده بل په دې کتاب باندې تقریزونه چې تو شمارې کنه د عبدالشکور ترمذی دا نسخه جوړه زما لاس کې چي ده په دې باندې یو کم شپېته تقریزونه چې دي په هغه سره تاریخونه نشته 61 سره او یو لس تقریزونه سره تاریخونه شته 61 او 70 شو ټول 70 دي او یو له سره تقریزونه شته نور سره نشته دا نسخه چې کومه ده د محمد بن آدم کوثری ده نو په دې باندې 15 تقریزونه به تاریخ دي د برزنجي او خط لیکل دی پکې هغه کې صرف د 21 علماء نمونه لیکلي دي چې په دې باندې غي تایید کړی او درو سره صرف تاریخونه شته نور سره نشته دا ما ربيع اسماعیل شه تخط لیکل دی هغه ما خط کتابت شروع دی د استاد محقق د نمونه ولي پټ کړی دي دا لماته تو وایا یو له سره د عبدالشکور ترمذی په هغه یو اده نور روکړو تاریخونه تیوال صرف درې پر خو دا کې څه چل راته معلوم دي جواب نه نکړو خو د خط لیکم جواب ته تفصیل لیکل دی ولي درکړي دا ټول له تاسو مخ کې غیر مقلدین چې ابن قیم او ابن تیمیه رحمت الله علیه په کتابونو تحقیق کې څه چل جوړي دا څه نه او موجوده دیوبندیان چې د مخکنو دیوبندیانو په کوم کتاب لیکلو کې یا به عبارت کیستی یا به څنګه نيستی ورسو چې موږ دا تاریخونه ګورو کنه ځان سره ولي کې یو پکې چې کوم سره تاریخونه شته مدرس حرم مولا محمد خان
دویم مولانا محمد منصور او دریم مولانا یاسین. د درې واړو په 1326 هجری کې تقریض کړی. 1325 کې المهند ولیکل شو، یو کال وروسته دې تقریض وکړ. موږ څه اعتراض نه کوو، ټیک دی. بل دویم نمبر مولانا رشید خان، هغه تقریض کړی په 19 ذی الحجه 1328 کې. مولانا رشید خان 19 ذی الحجه 1328. مولانا احمد ابن مامون بلغیش او مولانا عبدالله دی دوړو تقریض 1328. بل مولانا سید احمد برزنجی، په په خط کې دی کې علماء نومونه مشته. دی تقریض کړی په ربیع الاول 1329 هجری کې، څلور کاله وروسته. مولانا محمد سعید صاحب، هغه تقریض کړی په 17 ربیع الثانی 1329 هجری. مولانا محمد سعید 17 ربیع الثانی 1329. تر دې پورې دا چې کوم دي کنه په دې خو موږ څه اعتراض نه کوو. کتاب چې ولیکلی شي نو کار کله وروسته تقریض واستي څه مسله نه ده. وګوره اوس چې مخکې کوم را روان دي کنه تاسو به ته حیران شئ. بلکل د سړي ماغه ته کار دي چې دا کم دروغ دي. مدرس مدرسة الشفاء مولانا رسوخی عمر، مدرس مدرسة الشفاء مولانا رسوخی عمر په 1322 هجری کې تقریض کړی. کتاب په 1325 کې لیکل شوی، تقریض په 1322. څنګه خبره توخه ما دا خو د لاندو ملک تر څه چلیږي. دا ویني رسوخی عمر 1322 تقریض ده. دا چې څونه مخکې وم غواړم نور نو ناشنا راځي. مولانا سید احمد مولانا خلیل بن ابراهیم، مولانا خلیل ابن ابراهیم 1305 هجری کې تقریض کړی. شل کاله د کتاب د لیکل کېدو نه مخکې. غیب وسره. بل ګوره مولانا سید احمد صاحب د په 1302 کې تقریض کړی. 23 سال مخکې د کتاب لیکل کېدو. ما تاسو ته څه ته مې تاسو د مناظرې کې تنقیش او تنقیدات دروغ دي څو خلک 1302 ار د ټولو ناشنا نه شیخ محمد سعید لطفی، شیخ محمد سعید لطفی د تقریض کړی په کتاب باندې. ور په کوم کتاب چې تحقیق کوي کنه د محقق کار دی چې هغه آیت نمبر نه د آیت نمبر به لیکي، د حدیث حواله نه د حدیث حواله به لیکي، او د کوم سړي نوم په کتاب کې راغلی دی لاندې به دغه د ژوند حالات ذکر کوي. خو دې سړي تحقیق کړی او په ټول کتاب کې 10 نومونه سره د ژوند حالات نه دي پوره کړي. دا ولې نه غلطه وایم؟ دا شیخ محمد سعید لطفی نه الکذب کذب اصدقو غلط د خپل ویلي توفى سنه 1317 هجری. 1317 کې هغه پات شوی او په 1325 کې المهند لیکل شوی. په المهند تقریض دی. دا رضی د فقهي کتاب دی کنه. نو ما خو رتوس باندې څه لیکلي دي مې زمونږ د علاقې د بدعتیانو خدا عقیده چې الحمدلله په دغه کې لیکلي د البصائر کې چې راشدپلی تانوي نیکو سلويخ کاله د مرګ نه پس کور ته راته مټیایي کور ته راوړه. هغې به چا تعلیم ووایه. ستاسو د علاقې زاهد الحسیني لیکلي چې واپس به راغلی دی، ښځې سره جمام کړی ده، اولاد یې پیدا شوی دی.
نو دا المهند تاسو دا قبر له وړو نه په تقریز کړو هغه واپس راغله مې صرف دونه تنقیح واړه نو سلام دا خو تاسو عقیده ده ولکه دې په کوم خبر عمل شو هغه راغله تقریز وکړه تاسو ولا وو او چاسو چې دا نه دی راځي د دین دی خاص ګوره دا خبره خلاص وګن دا تقریزونه ابله خبره شامل کونه چې دا ولې دی دیو غیرتو کې په پیغور وته وای المهند باندې چې کوم تقریزونه لري جن حالات را پیدا کړي پدې کې د معروف نه علاوه چې دا غي مونږ په نورو طریقو جواب کولی شو یو پکې دی د بریلیو ثابت کړو جرمانه ورکوم دا بریلیان دي دا چې څونه به تدریس کړي دا ټول عالی بریلیان یا شي دي پدې کې یو هم داسې نشته چې هغه یاد وندي دا ځکه خو دې جن حالات ممکن پیدا دي هغه ودل دا تر دې خط راغلی کومه کبل کې رسونه بیا ته یو خیمه دا تا کوم تقریز وکړل او په چا باندې چې تر اخلاصيږي 50 شو شپې شو او یا شو 2 یا شو دا خو څه پر درته څه پر مساوي څه پر جوړی کوم خاور اوس بل کنا 1325 کې 1907 کې کتاب مرتب شوی د ګرشای شوی نه دی د محقق دروغ ویلي په 1325 کې شایع کو خلیل احمد سهارنپوری صاحب په دې یو بلګوریم نه دلته بیا د غلی کلی دی عبدالشکور ترمذی چې په 1325 کې هغه صرف مرتب کو په 1382 کې شایع شو اوس بیا دې درو ویا دې درو وی منګه لا لا تعین غوړه درو دی ها بیا شاعت چې شوی 1382 کې 1964 کې و 50 کال اوس واخ مې ته وی خلیل احمد سهارنپوری پات شوی په 1386 هجری کې 1346 کې 1928 د کتاب د مرتب کولو نه 21 سال بعد چې یو ښکاله یو سړی ژوندي یو کتاب د شایع کولو قابل نه ګڼي دا کتاب د شایع کولو نه یو خو لکه کار پکې یو پاتې پوره شوی دی او یو ښکاله هغه ژوندی دی هغه نه شایع کوي نو اوس شایع کولو د کوم ضرورت راغی څه چلو بل کتاب چې لیکل شوی دی دا د احمد رضا خان فرد کې لیکل شوی دی احمد رضا خان بریلی احمد رضا خان په 1340 هجری کې وفات شوی دی 1921 کې 15 کال هغه ژوند دی د کتاب د لیکل کېدو نه وروسته چې کتاب ولیکل شي د چاپرات کې هغه په جون کې شایع کیږي وروسته او بل دا چې دا هغه په جون دا هغه باندې لیکل شو نو په دې کې به دا خلاف خبرې کوي دا تایید وي نو اختفال النبي توسل او حیات دنیوي دا د احمد رضا کتابونه وګورئ چې دا دې سره موافق دي که مخالف ټیک شو بلا اوس دا هغه اکادر د تیادوم چې غي المهند باندې تقریزونه کړي مفتی کفایت الله رحمه الله دا په تقریز ده شته دا غنه مونږ انکار نه کوو خدا استماوي د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه تقریز سره تاریخ نه لیکلی د خلیل احمد سهارنپوری هم سره سره چې 1325 کې ولیکو د کم از کم 1330 پورې موږ منل دي یاره کړه 1330 نه پکې وروسته تقریز نشته یا زکاړو سو پډیر درمنی نه په 1346 پورې ژوند او خلیل احمد سره موږ دغه پورې وونه چې هغه تقریز سړي خدا هو قانون دی چې انما یوخذ الاخر فالاخر د نبی رسول الله بارک قوم د خیرنه عمل باغست غواړي کنه کفایت المفتی کی داغه فتوا دا 26 شوال 1352 هجری 26 شوال 1352 هجری 11 فروری 1934 اوس دا ناسخ نه راغی لپاره مفتی ندیم رساله شروع کړه ترجمان احناف ورن مال چاراک لناغه نو سبان په څوړې باندې خبرې کړې خو یو ویلې کنه چې دی چې کفایت المفتی باندې څه شنو ګوره د کفایت المفتی په خاصه باندې دادی د کفایت المفتی د خاصه ستاپلار لیکل هغه موږ نه کوو هغه فاروقي پیو لیکل مونږ خاصه سره کار د موږ سره حکومت نه خبرې خاصه هوتا کینو لري دروغ له وکیلانو هغه څه جوړي ولا هیڅ زمون کار نشته 27 سال وروسته هغه فتوا ورکړې ده د اوس چې کوم دارالشهادت ولا چاپ دی لومبي جل 88 صفحه داغه تقریر په دغه دوه شو داغه تقریر نو اول معلومیږي منه او نه پکې هغه صراحت کړی
او د کابل کې دا طریقه ولا تقریر شي نه دی بالکل نه هغه خو د اوسم داسې کیږي اکثریه او مخکې دا چل کې د رسولي تقوا ته ګوري زهد ته ګوري بس چې کتاب لور کې نه پاغي باندې تقریر کوي کتل ته ضرورت نه غني اګه څوک چې کتل نه بیا اسلامي وظایف ته انسایکلوپیډیا یو کتاب د دونه غټ دی چې د دنیا جهان څه شرکیات دی هغه پای کې شته لکه داسې چې جنات او امداد وخت او د قبر نه امداد وختلو د مړو د جمدو ټول نه دا پکې شته هغه ډاکټر شي د ریشه تقریر دی او ویل چې په کتاب کې غړ خاصیت د شرکیات پکې نشته او لکه 15 یا زوینه پکې مار استری شرک ته پکې 15 یا صریح چې دی وته شرک وي هغه باندې د سلیم الله خان صاحب تقریر دی هغه باندې د جامع اشرفیه د شولدیس تقریر دی دا خو دې کتلې چې صوفي دې پیړ د واسه کتاب ولې تقریر کړي چې صوفي تقریر دلیلو بیا به دې مشرکان کیږي ولکه بشر کې تقریر کړي نو وردا 27 سال وروسته هغه فتوا ورکړه دا ناسخ فاغله بل فتوا چې جماد الاولى 1357 هجری کې چې جماد الاولى 1357 هجری 4 اگست 1938 دو دیرش کال وروسته بل فتوا هم په دغه ځای کې ځان لوره کې پیات المفتی هغه شته دا ګوره په تاوه علوم دیوبند دا یو دا تاسو مقدمه وګورئ په دې کې چې کومه فتوی دي نو 1329 هجری نه والی تر 1346 پورې دي 1329 نه 1346 پورې په دې کې دا فتوا لر المحنت خلاف ده حق کې ده دا اوس چې کومه خلاف دا دا نشو منسوخ نشو ټول ته دا ختم شوی بیا ګوره تاسو چې کتاب ګوره کنه په دې کې المحنت کې چې ګوره نو ویلي چې تفصیل په بهایات کې وګوره هغه بهایات خولې فتاوی علوم دیوبند تفصیل بهایات کې وګوره بهایات کې غاړو سره د خروج روح قائل نه ده هغه دې سره موافق نه ده بهایات چې وګوره دا غي علم سټیشن د سیوطي کتابونه دي سیوطي دي او سبوکی دې په دې دوه باندې غا حواله ورکړي دغه په المحنت کې په دې دوه حواله او د انصاف خبره ده چې موږ وګورو چې سیوطي او سبوکی د علماء دیوبند په نس څنګه دي سبوکی شفا سقام کتاب دی دا ور په شذی تاسو کتلې ده چې شیخ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ما وجدت فيه شيئا جديرا او سبل سلف زویلې شيئا طريا جديدا جديرا ما په دې کې 17 زونو مونږ ټول بدوي اویل دي وقت تصدى الى تقويه الضعاف لګیدل د ضعیف حدیثونو لګي هغه باندې رتوي حکم کوي هغه لاغه په نس ختم شي سیوطي څنګه ده لا خو د سرپر خان صدر مقام امام ابو حنیفه راواله وګوره ځان له ځاله کوي به ویل چې دومره متساهل دی چې د هیڅ خبرې له اعتبار نشته خبر خلاصه هغه په نزګور یا ابن عبد الهادي حنفي دی کنه دا صارم المنکی ولا غوړه سبوتی بارک سوې روح الامین شیخ صاحب نه شی ولا هغه ته مې لا سبوتی څنګه سالا وي په لاندې دا روي د خانه زمانه ډاګي مولا دی څه ویل تفصیل کنه په خانه زمانه ډاګي مولا دی نو دا خبرې چې دي ته مناظرو حاجت نشته بس دک کشه او دا چې دا کم د روخ تاسو جمع کړل دا خو لسترګو پرو وګه سو دي جواب المحنت سو یا نو څه په دې کې څه شي نشته او چې نور ولټه نور پکې بیا دا حیاته دنیویه لا برزخیه ما چې دغه په ځای کې بیان کړو د سجاد حجابي صاحب اخیری مو دا خبره کړو مې استاد عربیت ډېر غټه داوا ده بس د دې عربیت ما ته لګ واضح کړ چې دا صحیح دی یا نه دی حیاته دنیویه لا برزخیه بس مې کړه دې عربیت ته ټیک کو او راته وی چې دا د فصاحت او د بلاغت او د نحو اصول برابر دی زه بیا منم چې دا خلیل احمد سهارنپور هو کداغه نه زه خلیل احمد سهارنپور جاهل خو نه جګه داسې عبارت لیکو تاسو ته خپل کړو کې الله مولیان بیا وی ګوره وحیاته دنیویه لا برزخیه ګوره چې تر بیا ورته پټولې دا څه وایي مونږ ته جوړه ده څه خو ولي کړی دا ټولې
دا کتاب ځان له راوغواړئ لوستلو ته درجه دي چې که څوک کوی زما سره اعتراض نشته. بله خبر نشه چې موږ دا وایو که نه چې دا د نفیس الحسیني دست په دې کتاب کې دا د خلیل احمد سهارنپوري خبره نه ده. د هغې وجه دا ده چې د هغه خپل تقریر په ژوند شایشه بدل المجهود موجود دی. په هغې کې تاسو کتاب الجنایز وګورئ لیکلي دي واما فی احکام الدنیا فالشهید میت. تفصیلی عبارت لیکلی دی انبیاء او تذکره پکې هم ده. هغې سره دا معارض ده. دویمه انوار المحمود 2 جلده کې د ابو داود تقریر میلاویږي. د انور شاه کشمیری، شبیر احمد عثماني او د خلیل احمد سهارنپوري افادات دي. په هغې کې هم دقه عبارت ده. دا خو عجیبه دور راغلی دی. چې کومې مې راته ووایي که نه مې عبدالشکور ترمذي وي چې د چا کتاب نوم بدلولو یا د هغې نه عبارت کمولو یا لرې کولو او دا لوی خیانت ترې مو ته لیکلي دي. بیا یې مو ته نمونې خو لیکي. دا کار څوک کوي؟ تاسو ته ما مخکې ویلي په دا دغه چې کتاب دی اشرف الجواب 8 ځایه ته عبارت لر کړی دی. ولې هغه زموږ د پیدې دی 8 ځایه. یا دا شریعت یا جهالت د فالن حقانی ګجراتي هغه کتاب دی. په هغې کې زموږ د سمال موطا مسله ده 50 صفحې په زوړ باندې مخکې تقریرونه دي او هغې کې قاري طیب صاحب تصریح کړې ده چې په دې کتاب مخکې څه اعتراضونه خو دا مصنف ولګېد علمای دیوبند ته حواله کړو. هغوی پرې نظرثاني وکړه غلطۍ یې ترې لرې کړې. اوس دا د علمای دیوبند اتفاقي کتاب دی. هغه چې دې کوم شایع کړی دی د رشاد نه هغه مخکې ټول تقریرونه یې لرې کړي دي. اوس دا کوم دغه چې میلاویږي فتح الملهم د تقي عثماني په تحقیق او تکمیلې سره 12 کرښې عبارت دي د سمال موطا په باب کې لر کړی دی. 12 کرښې هغه کنټو سره تفسیره کړې ده. خپل مسلک یې ښولې د علمای دیوبند لر کړی. دا هغه معتدل مولیان دي چې غیر معتدل بلا څه چل کیو سبب نه کوي. یا فاتحه کا صحیح طریقه ده دې غیرت کې د خوشای کی هغه سره تقریرونه چې کوم شوي دي نه دا کابر د سخدي دین دی ور یو دالی کلی چې متفقه کتاب دی زمونږه. پای کې سما عند القبر د نبی علیہ السلام مراد شوی هغه نه شایع کوي. یا دا بل کتاب چې د کشف مغالطات دی هدي شایع. نورم داسې ډول رسائل دي. رسائل چانپوري دي هغه دغه څو چانپوري دار دیوبند مناظر هغه د ریشا ویلي لیکلي. یو جل ملاویږي تقریبا دونه نمونو کې وي 500 روپۍ یو جل دی که څوک یې وانلي او اصل دي 3 جل دي د غیرتو کې هغه 2 جلدونه یې نور شایع کړي. هغه پټ کړي دي یو جل شایع کړي. ولې هغې ته جدا کړي دي؟ هغه یو جل په هغه مشتمل دی چې هغې کې مواسطه خو لکه کم دي. د استمداد رساله به 2 جل کې هغه نه شایع کړي او استعانت باندې رساله به هغه 2 جل کې نه شایع کړي. دا مواد ټول ځان له زاړه پیدا کړي.